او یو یې بنیاد ته رسېدل او هغه مرض د جړلې نه ختمول. اوس د کینسر علاج خو په ډسپلین نه کېږي. د کینسر له خو به مکمل سرجري کوي، مکمل اپریشن به ورله کوي، هلې به ټیکېږي. نو د پاکستان کې داسې یو څو غټې مسلې دي. ټرانسفارمر دی، ټرانسفارمر به زه ولګوم، لاره کوڅه ده، अब हम इंशाल्लाह ठीक شي. خو اصل کینسر څه دی؟ اصل مسله څه ده؟ اصل مرض څه دی؟ هغه دا کرپشن دی. دا کینسر دا کرپشن دی چې تر څو پورې د ملک دا کرپشن نه ختم شي تر هغې پورې دا ملک کېدی نشي. دا کرپشن به ختمو، دا نظام به ټیک کوو. د دې دپاره لګیا یو، صرف د نالې یا د کوڅې سیاست نه، دا نظام به بدلول غواړي. نو هلې به د معمولي سړی یو سړی دا وایي چې یاره معمولي کار دی، هغه نه، اپریشن به کول غواړي. دا نظام به ټیک کول غواړي، ځکه چې نالې کوڅې به ټیک شي. خو که دا سفارش نه ختمو، دا رشوت نه ختمو، نو د دې غریب سړي دا بچی به څنګه بر راځي؟ نالې کوڅه جوړه شوه، تعلیم نشته، په هسپتال کې ډاکټر نشته، په سکول کې استاد نشته، ماشوم سره کتاب نشته. نو آیا دا ملک ترقي کولی شي؟ یا دا ماشومان سبا له نوکرۍ نه ځي او د غریب سړي بچي ته نوکري نه میلاویږي او چا سره 10 لکه یا 20 لکه روپۍ د رشوت شته هغه ورکوي، او یا د حیدر خان چټ روړي هغه ته نوکري میلاویږي او قابل د غریب سړي بچی پاتې کېږي. نو آیا د ملک په دې باندې ترقي کولی شي؟ دا نظام بدلول غواړي. د سفارش دا، د رشوت دا، د ناانصافۍ دا نظام بدلول غواړي. دا عمران خان چې را پاسېدلی دی، د 21 کاله محنت وکړو او 21 کاله 21 کاله داسې هغه د یوې خبرې پورې نښتی دی چې د پاکستان کې د انصاف نظام راوستل غواړي. د انصاف نظام څه؟ د انصاف نظام ساده په اسلام کې په ټوله دنیا کې چې کومه ملکونو ترقي کړې ده، صرف او صرف په دې ترقي کړې ده چې 2 قانونه نه، د غریب دپاره او د مالدار دپاره، یا د طاقتور دپاره او د کمزوري دپاره بل قانون نه، یو قانون به پکاري. که غریب سړی جرم کوي هغه به هم جیل ته ځي، او که مالدار او غټ سړی جرم کوي هغه به هم جیل ته ځي. اسمبلۍ ته به نه ځي، نو هلې به دا ملک کېږي انشاءالله تعالی. که غټ ډاکو او یا د غټ سودخور یا د هیروین او د پوډر سمګلر چې په سمګلینګ پیسې وګټي، په سود پیسې وګټي، په حرامو پیسې وګټي، او هغه بیا خیراتونه کوي او بیا جوماتونه جوړوي او بیا مدرسې جوړوي او بیا په پیسو باندې وټونه اخلي او مونږ هغه اسمبلۍ ته لیږو او بیا ګیله کوو چې دا ملک خراب شو. نو دا د هغه سړي ګناه نه ده، دا زمونږ ګناه ده کوم چې هغه سړي له ووټ ورکوي. غل ته به دا ویل غواړي چې ته غلې، ډاکو ته به دا ویل غواړي چې ته ډاکو یې. دا عمران خان ته بل اوس په دې ټي وي کې یو لیډر ناستو سیاسي پارټۍ، نو عمران خان بدتمیزي کوي، وایي دی غلطې خبرې کوي په تقریر کې. نو زمونږ د پارټۍ کس ورسره ولاړو، نو هغه ورته وایي چې غل ته غل نه وایي، ډاکو ته ډاکو نه وایي. نو هغه ته څه وایي؟ غټ غل ته څه وایي چې ته غل نه یې؟ ورته وایي چې ته غل صیب یې، او وړوکي غل ته وایي چې ته غلې تا جیل ته اچوم. په دې طریقه باندې عمل ترقي نه کوي انشاءالله تعالی. ګورئ دا کمې مسلې چې دي که نه، بنیاد ته وګورئ، جړلې ته وګورئ. بنیاد او جړلې څه ده چې د مردان ته زه دا خبره اکثر کوم، زه د مردان ته چې راځم چې په دې بورډونو باندې وګورم، په دې مردان کې بورډونه لګېدلي د مختلف سیاسي پارټو، او هغه تصویرونو ته وګورئ، خلکو ته وګورئ. څوک د پوډر سمګلر، څوک په سود پیسې ورکوي، څوک د ګاډو غل، څوک ایزي لوډ والا، څوک SMS والا. نو زه وایم چې افسوس سم دم قوم دی
داسې لیډران زمونږ نه دي پکار زمونږ سم لیډران پکار دي غل ډاکو لیډر نه دی پکار سم لیډر پکار دی او ان شاء الله تعالی شیر بهادر صاحب خبرو وکړه خو دې خلکو هغه ایزي لوډو والا سره هغه عمل وکړه چې بیا واپس رالل او ووټ لرالل نو دې ته چې جنډې ډېرې وې ډېرې جنډې ولګولې ځکه چې پیسې ډېرې پیدا کړې خو ووټ یې نه و جنډه خو ووټ نشي ورکولی ووټ خو به سړی ورکوي که نه انسان به ووټ ورکوي نو ووټ یې بیا نه او انشاءالله چې عمران خان کم کمال وکړ چې هغه کم کمال وکړ هغه د خپل قوم دا پاکستانی قوم چې دا هغه را بیدار کړ دې قوم کې هغه شعور واچو چې دا پرېږدی دا غله او دا ډاکوان پرېږدی که بیا دې خبرې پسې ځو چې زما نیکه په نشتل کې و او زما پلار په پیپل کې و نو ځکه به زه پیپل لا یا نشتل له منډې تړلی وم او ووټ به ورکوم دا په قرآن کې نه دي لیکلی شوی چې یو سړی د غلا کوي ډاکه دې کوي او زه د هغه سره ملګرتیا کوم زه پردی ګناه په خپل سر نشم اخیستی ظلم ملګرتیا کول د ظالم ملګرتیا کول ظلم دی او د غل او د ډاکو ملګرتیا کول باقاعده په هغه غلا او په هغه ډاکه کې شاملېدل دي نو انشاءالله تعالی د غل او د ډاکو ملګرتیا به نه کوو سم خلک به رامخکې کوو هغه خلک به رامخکې کوو چې کوم ګوره د فارسي یو قول دی چې د خرابې اوسپنې نه ښه توره نه جوړېږي اوسپنه خرابوي که نه د هغې نه ښه توره نه جوړېږي نو که غلط خلک اسمبلۍ ته لیږو همدغه چرسو پوډرو جوارې چلولو والا او بل خوا سودخواره که دا خلک موږ اسمبلۍ ته لیږو او بیا وایو چېر دا ملک ټیک نه شو یا دا ملک ولې خراب شو نو دا د هغې ګناه نه ده دا زما او ستا ګناه ده نو انشاءالله چې په کومه طریقه مې دا قوم را بیدار شوي دي خصوصا دا ځوانان چې دا را بیدار شوي دي او د عمران خان سره ولاړ دي عمران خان سره نه زه همیشه دپاره دا خبره کوم چې عمران خان سره نه دا خپل ځان سره ښه کول دي دا خپل ځان سره ښه کول دي ځکه چې د دې ځوانانو د دې ماشومانو د دې زلمو مستقبل را روان دی دا د دې ملک دی هغه نواز شریف او زرداري خو به دې بیا لړ شي خو بیا دغه دې وګوره پرون مې خبره کوله علاج له بهر ځي سبق له بهر ځي کاروبار له بهر ځي صرف ووټ له دلته راځي نو انشاءالله تعالی چې بیا راشي بیا به ورته وایي چې ووټ له ملته ځه ووټ له مونږ پسې مه راځه ووټ له ملته ځه نو هغوی خو د ځان نه مخکې پیسې لېږلي دي هغوی خو ښې ډېرې پیسې لېږلي دي پروا یې نشته مسله زمونږ او ستاسو ده چې پیدا شوي دلته مړه کېږو به هم دلته انشاءالله ښخېږو به هم دلته نو دا غم به مونږ او تاسو کوو هغوی غم نه کوي هغوی خو د ځان نه مخکې بله پروګرام لېږلی دی او زمونږ د نورو مشرانو د پښتنو د لیډران چې ځان ته وایي اسفندیار خان او حیدر خان او هغه تاریخ ته چې سړی وګوري او هغه جوسې ته سړی وایي چېرې تا په کومې نرې خبرې کم نر کارونه او اخره کې بیا څه وایي وایي که خپل پټې دې نه وي نو په پردي پټي کې بوډ وکړه خو بابا تیزي لوډ وکړه خو دا څونه د شرم او د افسوس خبره ده نن د مردان یونیورسټۍ وایس چانسلر راغلی و نوی وایس چانسلر راغی هغه سره مې خبره کوله ما ورته وایس چانسلر صاحب هېڅ مې پکې ذاتي فایده نشته به نه به پکې زما یو سړی زما په سفارش باندې به پکې یو سړی نه برتي کوي نه به پکې زما یو کس له ټیکه ورکوي هېڅ به هم نه کوي خو صرف او صرف د دې یونیورسټۍ نه به یونیورسټي جوړی د دې دا چې راجواړه ته جوړه شوې ده دا نه د دې نه به پراپر یونیورسټي جوړی چې په دې کې خلک تعلیم حاصل کړي چې ځوانان پکې تعلیم حاصل کړي د زما بلکل دې تاجت نشته چې ته ماله خلک برتي کړي یا ته پکې زما خلک څوک نوکران کړي او چاله داخلي ورکړي مې بلکل دغه تاجت نشته او مې د شرم او د افسوس خبر دا ده چې ومن یونیورسټي م جوړه کړه په مردان کې د زمونږ حکومت د زنانو د جنکو یونیورسټي جوړه کړه یو مې پکې خپل سړی نه دی برتي کړی هېچا مې ورته نه دي ویلي چې ماله څوک برتي کړي مې چې د چا حق دی د چا په میرټ باندې د هغه حق کېږي هغه کس پکې برتي کړي ما له هېڅوک مه برتي کوه چې د چا حق دی هغه نه برتي کړي که هغه د هرې پارټۍ دی که ما له ووټ راکړی دی که نه دی راکړی
کاغه د پاکستان تحریک انصاف دی او کنه دی چې د چا حق دی دې ته انصاف وای عمران خان د دې دپاره لګیا دی د دې دپاره نه دی لګیا چې ته د یو په ځای بل برتي کا او یا چانه 10 لکه 10 لکه واخله او دی د پلار او د نیکه په نومونو باندې یونیورسټۍ جوړې کړې دي او په هغې باندې په 3 لکه په 15 لکه په 10 لکه په 10 لکه روپۍ باندې په رشوتو باندې خلک برتي کړي دي نو ډېر افسوس خبره ده دا د پښتنو لیډر نشي کېدی غل سړی د پښتون سړي لیډر نشي کېدی نر سړی به د پښتون لیډر وي انشاءالله تعالی نو اخره کې مې ته صرف دا درخواست دی چې د خپل ځان دپاره زه د ځان دپاره هېڅ هم نه غواړم نه عمران خان دپاره غواړم د خپل مستقبل دپاره د خپلو بچو د مستقبل دپاره د ملک نه د کرپشن نه د ناانصافۍ دا نظام ختمول غواړي او دا په دې ملک کې صرف او صرف دغه یو لیډر دی چې څونه زمانې وشوې هېڅوک پرې د کرپشن الزام نشي لګولی هېڅوک پرې دا نشي ویلی چې غلا غلطي کړې ده د اربونو روپو بار پې خلک کوي خلک وله هسپتال له پیسې ورکوي یونیورسټۍ له پیسې ورکوي او زموږ دا 4 د پاسه کاله وشو او اوسه پورې زه ته دا کسمین وایم چې که د عمران خان ما سره علاقې ټولو کې غټ ډپارټمنټ د ایجوکیشن ډپارټمنټ ټولو کې غټ ډپارټمنټ چې د نیمې نه زیات خلک په دې ډپارټمنټ کې دي 28% بجټ د صوبې دې محکمې ته راځي ټولو کې غټ ډپارټمنټ د انرژي چې بلا غټې غټې ټیکي دي پکې ډیمونه دي پکې څه دي پکې خو زه درته کسمین وایم چې که په دې کې عمران خان اوسه پورې یو ماته دا ویلي چې د سړي له یا نوکري ورکړه یا د سړي له ټیکه ورکړه اوسه پورې ماته هغه دا ویلي ورکړه نو دې کس سره ملګرتیا وکړې عمران خان سره انشاءالله تعالی دا ټوله دنیا چې په بره تللی شي نظام ټیک کیدی شي نو دا پاکستان نه ټیک کیدی شي صرف سم خلک غله او ډاکوان نه صرف سم خلک اسمبلی ته لیږل غواړي نو دا ملک به ټیک کیږي انشاءالله تعالی ډېر ډېر مهرباني السلام